أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. دا زمونږه درس نمبر دی 114. درېمه سپاره ده سورة البقره آیت نمبر 272 دی 272. په دې کې پنځمه خبره ده د غو خبرونه چې من کوم ویلوي چې و خبرې بیانېږي 268 نه. نو پنځمه خبره ده چې څوک په چا باندې د دې لپاره خرج کوي چې د دین کې داخل شي، لیکن هر کله چې هغه ونه مني او بیا په هغه باندې خرج کول پریږدي او خفه شي چې دا بې پیدې محنت دی، نو الله رب العالمین دی آیت کې تسلی ورکوي چې بیان د حق کوي او خرج کوي، خفګان مه کوئ، ځکه چې په لار باندې روانول د الله رب العالمین اختیار دی، دا ستاسو کار نه دی. تاسو ته ضرور اجر میلاویږي چې علم دعوت ورکه او هغه ومنله، خو جو ډېره ښه ده که هغه ونه منله تاسو ته اجر میلاو شه، په تاسو باندې صرف رسول دی، پہنچانا ہے منوانا نہیں. الله رب العالمین فرمایی لیس علیکا نشتره پیغمبر فتا باندې هداهم هدایت ورکول دیوتا، لیس نشتره علیک پتا باندې استا په ذمه باندې هداهم هدایت ورکول دیوتا، یعنی پس سمه لار باندې راوستل دا ستا کار نه دی او ستا په اختیار کې نشته دی. نشتره پتا باندې سمول د دې خلکو، نشتره پتا باندې په سمه راوستل د دې خلکو، او نشتره ستا په ذمه باندې هدایت ورکول دیوتا. ولكن الله لیکن الله تعالی یهدی هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي. په سم راوستل د الله په اختیار کې دي، د الله په قبضه کې دي. ته خو صرف دعوت ورکې او هدایت کول نه کول د الله رب العالمین په قبضه کې دي، نو که الله چاته وغواړي په سم روان کی. وما تنفقوا هغه چې لګوئ تاسو من خیر د څه نه فلانفسکم نو دا تاسو لګوئ د خپلو ځانونو د پیدې دپاره. فلانفسکم دا تاسو لګوئ د خپلو ځانونو د پیدې دپاره، مطلب دا چې دا بې ځایه نه ځي په چا باندې خرج کې. وما تنفقون او نه خرج کوئ تاسو دا مالونه الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله. یا وما تنفقون او ملګوئ تاسو خپل دا مالونه الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی. وما تنفقوا او هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر د څه مال نه د څه بهتر مال نه فلانفسکم نو هغه ستاسو د ځانونو دپاره پیدا ده. وما تنفقون او نه خرج کوئ تاسو یو څه مال څه شی الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی. وما تنفقوا او هغه چې لګوئ تاسو من خیر د څه مال نه یوفى الیکم نو پوره به درکړی شي تاسو ته د هغې بدلې. وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نشي کېدلی، په تاسو به هیڅ ظلم نشي کېدی او الله رب العالمین به د هغې بدلې تاسو له پوره باندې درکړي. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم یعنی د هر چا صداقه د هغه دپاره خاص وي، بل چا ته د هغې ثواب نه میلاوي څو پورې چې په شرعي طریقې سره هغه ته نه بخلی شوي. او دې پسې دویمه جمله کې شرط د انفاق ذکر شو چې ابتغاء وجه الله د الله رب العالمین د رضا د لټولو دپاره، او په دریمه جمله کې د پوره اجر ورکولو وعده ورکړله چې پوره الله رب العالمین وایي پوره اجر به ورله ورکومه. بیا په دې بل آیات کې شپږمه خبره ده یعنی مصرف پیژاندل، او دا مصرف دپاره د انفاق فی سبیل الله دی، او هغه مجاهدین او طالبان د علم دي، او د هغې شپږ صفات الله رب العالمین بیان کړي دي. په دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي للفقراء الذین
د فاره د غریبانانو هغه کسانو. دا صدقات د چا دپاره دي؟ نو للفقراء دا صدقات د پاره د غریبانانو الذین هغه کسانو دي احصروا فی سبیل الله چې بند کړی شوي دي په لاره د الله تعالی کې. احصروا چې بند کړی شوي دي په لاره د الله تعالی کې، یعنی نشي تللی ځکه د الله رب العالمین دین هغه ته پاتې کېږي. لا یستطیعون طاقت نه لري ضربا فی الارض د سفر کولو په ځمکه کې. سفر په ځمکه کې نشي کولی. مراد د دې سفر نه سفر دی د تجارت دپاره یا د مزدورۍ کولو دپاره. لا یستطیعون طاقت نه لري ضربا فی الارض د سفر کولو په ځمکه کې. یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې ناخبره خلک. د جاهل نه مراد هغه انسان دی چې د دیو د حقیقت نه ناخبره وي. نو پې ګمان کوي اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجې د ځان ساتلو د سوال نه، بې ضرورته سوال نه کوي او دغه شان ځان د حرامو نه ساتي. تعرفهم ته به پیژنې دیو لره بسیماهم په خاصو نښو د دیو باندې. لا یسألون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الحافا بې ضرورته. الحافا یو معنی دا شو بې ضرورته، او بله معنی لا یسألون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الحافا په وازه خوله، یعنی چې هر ځای کې خوله وازه کړي. یا لا یسألون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الحافا په نښتو سره چې خلکو پورې نښلي او دارنګې بیخي پرېږدي نه لکه هغه ځینې سوالګرې. وما تنفقوا هغه چې لګوئ تاسو من خیر د څه بهتر مال نه فإن الله به علیم نو یقینا الله تعالی په هغې باندې ډېر ښه پوهه دی. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار. اوس دا بل آیات دی او په دې آیات کې اوومه خبره بیان شوې ده. د 268 نه چې کوم اووه خبرې بیانېدلې نو دا اوومه خبره ده. په دې کې عموم د اوقاتو د انفاق ذکر دی چې الله رب العالمین په لار کې د الله د رضا دپاره مال لګوه او په هر وخت کې ورکوه. که د شپې خرج کې که د ورځې خرج کې نو د ثواب دپاره د تعیین د یو وخت ضرورت نشته دی. لکه چې کوم عام طور باندې بدعتیان د ځانه تخصیصونه کوي، یاره د جمعې شپې خیرات دی او د څلوېښتمې خیرات دی او دا درېیمه ده او پلان کې دی او پلان کې دی. نو دا تخصیص چې کله شریعت نه دی کړی، کله الله نه دی کړی، د الله پیغمبر په حدیثو کې نه دی کړی، نو د ځانه د تخصیص کول نه دی پکاره او دا ګناه ده. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې هر ټیم کې خرچ کولی شي او په هر وخت کې کولی شي. الذین هغه کسان ينفقون چې لګوي اموالهم خپل مالونه باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا په پټه او علانیتا او په ښکاره فلهم اجرهم د دیو د پاره اجر د دیو دی عند ربهم په نزد د رب د دیو باندې ولا خوف علیهم او نه به څه یره په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي په آینده کې. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.